أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکی دی. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم دې په تور باندې او په داسې ښکارا کتاب باندې چې هغه په نرم سرمن کې لیکل شوی دی او په آباد کور باندې او په اوچت چت باندې او په چپو وهونکي سمندر باندې چې ستا د رب عذاب خامخا راتلونکي دی. داغه هیڅوک د فکون کې نشتا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هغه په هغه ورځوي کله چې اسمان په سختۍ سره اوخوځيږي او غرونه به په هوا کې ګرځي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تباہی د په هغه ورځ د هغه دروغ غنونکو خلکو د پاره چې هغوی نن د لوب په تور په خپل دلیل بازو کې مشغوله دي. په کوم ورځ چې هغوی د دوزخ ورته په دیکو بوتل کېږي په هغه وخت به هغوی ته وویل شي چې دا هم هغه ور دي کوم چې به تاسو دروغ غنلو. اوس وایي چې دا جادو دی او که تاسو ته په نظر ناراضي زئی اوس سوځي پدې کې تاسو کو صبر کوئ او کو نه کوئ دوه تاسو له یو برابر دي. تاسو له هم هغه سي بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې به تاسو عمل کوو. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بیشکا متقیان خلق بهلتا په باغونو او نعمتونو کې وي مزيب اخلي د هغه سيزونو کم چې به ورل خپل رب ورکوي او خپل رب به د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هغوی ته به ویل شي خد مزه سره خورای سکي د خپل هغو عملونو په بدل کې کم چې به تاسو کول. هغوی به یو بل ته مخامخ په وړې دلو تختونو باندې ډډي وهلې وي او ناس بوي او مونږ به د خاصه سترګوري هغوی ته ورواده کړو. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم
بفاكهة ولحم مما يشتهون کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او داوی اولاد هم د ایمان په یو درجه کې داوی پیروي کړی دا نو داوی هغه اولاد به هم مونږه په جنت کې داوی سره یو ځای کړو او داوی په عمل کې به هغه لا څه نقصان نه ورکوو هر سړی د خپل ګټي په بدله کې غاڼه دی مونږ به هغه لا هر قسم میوه او غوخي او چې څه داوی زلغالي ډېر ډېر ورکوو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هل تبا هوي د شراب جام د یو بلدلاس نه زر زر اخلي چې په هغه کې با نه فضل بکواس وی او نه پکې بد کرداری وی او داوی په خدمت کې با هغه الکان منډي وهي چې هم داوی د پاره با خاص کړی شوی وی داسې خيستا لکه پټي ساتل شوی ملغلري واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا خلق با پخپلو کې د یو بلنا د دنیا د تیرو شو حالاتو تپوسونه کوي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دوی بوای چې مونږ با مخکې د خپل کور په خلکو کې په یره یره ژوند تیربو اخر چې الله را باندې فضل وکړو او مونږه د سوزون کې هوا د عذاب نه بچ کړو مونږ په تیر شوی ژوند کې هم داغونه دعاګانې غوښتلې واقعي چې هغه ډېر احسان کوونکې او رحم کوونکې دی فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو نصیحت کوا تو د خپل رب په فضل سره نه کاهن یې او نه لیونی ام یقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين آیا دا خلق وای چې دې شاعر دی او مونږه د په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوو دوی ته وایا خدا تاسو انتظار کوئ زه هم تاسو سره انتظار کوم ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون آیا دوی ته خپل عقلونه د داسې خبرو حکم کوي یا دوی په ضد کې د حد نه اوریدونکو خلک دي ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين آیا دوی وایي چې دې سړي دا قرآن په خپل د ځان نه جوړ کړی دی اصل خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي کو دوی په دې خپل وینا کې رښتینی وي نو د دې غوندي یو کلام دی جوړ کړي او را دی وړي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون آیا دوی د خالق نه بغیر په خپل پیدا شوی دي یا دوی په خپل د خپل ځان خالقان دي یا زمکا او اسمانونه دوی پیدا کړی دي اصل خبره دادا چې دوی یقین نه لري ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون
ستاد رب خزانه د دوی په قبضه کې دي یا په هغه باندې د دوی حکم چلیږي ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين آیا د دوی سره اندر پایا ده چې په هغه خيجي او د عالم بالا خبري اوري په دوی کې چې چاسو اورېدلې دي هغه دی یو سرګند دلیل راوړي ام له البنات ولکم البنون آیا د الله د پاره خودی لونه او ستاسو د پاره دی زامن ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا ته د دوی نه سو اجر غواړي چې دوی د جبرنی تاوان د بوج لاندې زور لیکيږي ام عندهم الغيب فهم يكتبون آیا د دوی سره د غیبی حقیقتونو علم دی چې داغه په بنیاد باندې دوی لیکل کوي ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون آیا دوی سچل جوړول غواړي کدا خبره وی نو کافران با پخپل چل کی راګیریږي ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما يشركون آیا د الله نه سیوا د دې بل معبود شته الله پاک دې دغه شرک نه کم چې دا خلق کوي وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ دا خلق د اسمان ټوټه را پریوتون کی هم ویني نوای با چې دا غوري وریځ را روان دي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی په خپل حال باندې پریږدا تر هغه چې خپل هغه ورځ ته ورسي چې دوی په پکی په وهلو ورغورځول کیږي هغه ورځ چې نه به پکی د دوی تدبیرونه په کار راځي او نه به ورلسوک امداد لرازي او دغه وخت راتلون مخکې هم د ظالمانو د پاره یو عذاب دی لیکن په دې کې اکثر خلک نه پوهیږي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب د فیصله دراتلو پوری صبر کوا ته زمون په نظر کې سو وخت چې تو پاسه د خپل رب د هم سره دغه تسبیح وایا د شپې هم دغه تسبیح وایا او ستوري چې کله واپس کیږي په هغه وخت کې هم